ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا او مروه دا دوه غونډې دي په مکه معظمه کې د خانه کعبې سره خوا کې. تاسو ټولو ته پته ده حج له چې خلک لاړ شي طواف وکړي بیا د صفا مروه سعی کوي. دا سعی د چا په یادګار کې کیږي؟ دا د چا عمل دی؟ دا د بیبي هاجرې عمل دی چې کله اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجره د الله په حکم سره ابراهیم علیه السلام د صفا مروه په منځ کې پرېښودل او هغې سره هغه خوراک ختم شو، نو بیبي هاجره د خوراک په تلاش کې چې دا په خپله هم اوږې شو او چې دا اوږې شو نو ظاهره خبره ده ماشوم ته پیم نه میلاوېده، ماشوم هم پریشانه شو. نو د خوراک په تلاش کې دا روته او کله یو غر ته خیږي او کله بل غر ته خیږي چې څوک وویني اوبه ترې وغواړي، د خوراک څه سامان ترې وغواړي. نو دغه د پریشانۍ منډې الله ته دونه خوښې شوې چې الله پاک تر قیامته پورې په حجیانو باندې دا لازم کړه چې تاسو به د بیبي هاجرې په شان په صفا او مروه کې منډې وښئ څنګه چې هغې منډې والې وې. دا د هغې د قبولیت علامت دی. نو د هغې ورځې نه د بیت الله د زیارت کوونکو دپاره دا خبره لازم وګرځېده چې تاسو په صفا مروه کې چکرې وښئ، و چکرې به وښئ، و چکرې هغې والې و منډې والې وي. دا اوس چې موږ د څنګه ښکاري دا مخکې داسې نه و، دا او غر اوس خو اوار شوي دی، خو پرشونه پکي او یو څه بل څه سیسټم پکې برابر شوی. بهرحال بیا زمانه تېرېده، یو کار وشو، داسې کار وشو چې یو دوه کس او یو آصاف نوم او د جینۍ نوم نایله، هغې د خانه کعبې په خوا کې په مسجد حرام کې زنا وکړه، مخې تور که بدفعلي یې وکړله. نو الله جل شانه تینا ګټې جوړې کړې د سزا په طور باندې. نو د دغه علاقې خلکو د مکې خلکو داسې کار وکړو چې د یاداش او د عبرت د پاره د دې دا نښې راواغستې، د دې دا ګټې راواغستې او دغه ګټې او دغه بوتانې په صفا او په مروه کېښودل د پاره د دې چې سبا خلک راځي صفا مروه ته خیږي نو دا بوتان به ویني، دا به ورته ښکاري، نو دا خبره به ورته یادېږي چې ګورې دې دوو کسانو په خانه کعبه کې او مسجد حرام کې ګناه کړی و، دکې انجام شو. نو خلک به ځان د ګناه نه ساتي. خانه کعبه کې به ډېر په احتیاط، مسجد حرام کې به ډېر په احتیاط وخت تېری. بیا زمانه تېرېده شیطان خلکو ته پړه کې دا خبره ور واچوله چې دا بوتان د دې دپاره پراته دي چې دې به سجده کول غواړي، دې ته به سجده کوي. نو بیا ورو خلکو د هغې عبادت شروع کړه، د هغې بوتانو پرستش یې شروع کړه، هغې معبودانو ګڼل. د مکې خلکو به بیا هغې ته سجدې کولې او د مدینې خلکو دا بد ګڼل چې دا خو بت پرستي ده. مدینې خلک به چې رال نو هغې به دا سجدې نه کولې، هغې دا بد ګڼل، دا کافران مشرکان خو بت پرسته دي. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام تشریف راوړه، مکه معظمه فتح شوه، نو نبی علیه السلام د مکې نه بوتان ختم کړه، دغه بوتان هم ختم شو. بیا چې د مدینې خلک به راله او د صفا مروه منډې به یې والې نو هغې به منډې نه والې، هغې به وي صفا مروه ته منډې وهل دا خو د دې بوتانو دپاره وي، دا خو د مشرکانو عمل دی، موږ دا عمل نه کوو. نو الله آیاتونه راولېږل چې نه، دا منډې تړلې د صفا مروه دا خو په حقیقت کې د دې بوتانو دپاره نه وي، دا خو د مکې معظمې خلکو رستو، د مکې مشرکانو رستو چې کوم دی دا کیسه ترې جوړه کړه. دا منډې د صفا مروه چې دي دا خو په اصل کې ان الصفا والمروه من شعائر الله دي، دا خو د الله د نښو نه دي، دا خو د بیبي هاجر د هاجری علیه السلام د هغې سنت دی او د هغې طریقه ده، لہذا په دې کې هیڅ ګناه نشته په صفا او مروه کې منډې دا